د دواړو جهانو سردار سره مینه ساتل دا زما او ستاسو د ایمان تقاضا ده. خو ګورئ په خولې باندې که سړی وایي اعمال یې تردید کوي نو په خولې به دروغ چلوي. عمل هغه پکار دی چې کوم د محبوب عمل دی، کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینه د هغه تا محبوب دی، هغه کوم عمل دی هغه خپل کړه، هغه کومه طریقه ده هغه خپل کړه، هغه څنګه اخلاق دي هغه خپل کړه، هغه کوم سنت دي هغه خپل کړه. که چېرته په هغې باندې روان یې نو په خپلې دعوې کې رښتونکی دی، او که چېرته هغې باندې روان نه یې بیا خپل ځان ته خپله وایي چې زه په خپلې دعوې کې رښتونکی نه یم بلکې دروغجن یم، ځکه چې هغه د ادا نه هغه د سنتو نه خلاف روان دی. هغه زندګۍ کوم پهلو ته چې ګوري که نه سړی هغه سنت خپل کړي، زبردست پهلو دی. که کور نظر باندې نه کور کوم اخلاقی دغه اخلاق کور په دایره کې تاسو وګورئ نو هغه څه بل شي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ سره کور کې د کور کار کول، لکه په هغه ټایم کې خو نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانې هم زیاتې وې او داسې کارونه نه وو، ځکه چې شیونه ونه نو چې ډېر کلینونه دي و ډېر داسې نور فریجونه دي صفایانې غواړي ډېر داسې او سمنونه هم نه وو، داسې کارونه نه وو. خو بیا به نبي علیه الصلاة والسلام خپلو بیبیانو سره کور کار کې حصه اخیسته. حضرت عائشہ رضی الله تعالی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله موږ سره کور کې د کور کار کولو، خو چې اذان به وشو بیا به هر څه پرې شو، بیا به فوراً جومات ته دا خپلو بیبیانو سره دی یو بل یو سلوک. یو حدیث کې فرمایي که نه خیرکم خیرکم لاهلي وانا خیرکم لاهلي، بهترین سړی هغه ده چې خپل اهل و عیال سره ښېګړه وکړي، ښه وي ورسره، بهتر وي هغو دپاره، او زه خپل اهل و عیال دپاره بهتر یم. ته خپل کور ورسره چې سړی هغو سلوک صحیح وي ورسره نو نورو خلکو سره بیا سلوک صحیح وساتي. خپل کور کې حالات خراب دي، هغلته کې تا کور ول سره تعلق صحیح نه دی، هغو سره اخلاقي مظاهره نشي کولی، دا ډېره کمزوري دي. نبي علیه الصلاة والسلام ټولو بیبیانو ورسره خپل ځای باندې خپله مینه وه. نبي علیه الصلاة والسلام داسې هرې بیبي سره خپله مینه وه. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې ما ته ویلو چې عایشې ته چې اوبه وڅښې بیا د بقایا ماته راکړه، ته چې اوبه وڅښې د بقایا ماته راکړه، یعنې دا به زه وڅښم. دا د مینه وه، دا خپل کور ورسره د بهترۍ مظاهره. او چې کله چې ما اوبه وڅښلې لوښی مې ورته ویر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، ما دی عایشې ته کوم ځای باندې خوله کښې وه چې زه هم هغې باندې کېدم. دا د نبي رسول سنت دی. ګورې دا کور کې دننه سنت دی. نو که یو سړی خپله بیبي سره دغه شان معامله ساتي نو دا ممکنه نه ده چې دو کور کې نچاکي راشي، دو کور کې خفګان راشي، دو کور د جهنم غوندې منظر جوړ شي. دا نشي کېدلی، خو یو مینې سره کار دی. دا د کور بیبیانو په منځ کې ګورې، خو نبي علیه السلام بیبیانې زیاتې وې. بیبیانو منځ کې خپل منځ کې همیشه دپاره دا یو فطرتي عمل ده چې دوې ښځې چې وي د یو سړي هغه په خپل منځ کې خامخا یو بل سره لغوندې کینه بغض زړه کې وي. دا یو فطرتي شی دی. خو نبي علیه السلام اخلاق داسې وو چې هغه شیونه به ورسره برداشت کوو. یو ځل داسې وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په کور کې ناست، دا خو نمبر په نمبر به هرې بیبي سره و. دې دوران کې یو بلې بیبي په پلیټ کې څه د خوراک شی راواستول، پلیټ کې څه شی راواستول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، هغه وینځې ته ویل کو چې دا اوسه. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په دې باندې خفه شوه چې کور کې ما سره دی خو خوراک هم په زه کوم، دا په زه څه شی دی هغه به خوري، ته ما کور ته ویلې رسوې، ته خپل کور کې ویر کوه، تا سره نمبرې ته ویر کوه دلته ته. نو هغه دې باندې خفه شوه چې هغه کله هغه وینځې لوښی راوړو او کوم شی راستولی و هغه راورسولو. نو حضرت عایشہ رضی الله تعالی عنها یې نه ګزار په لاس باندې چپ کړو،
لوښی لاندې پرېوتو ټوکړې ټوکړې شو او چې کوم شی رستولی هم ضایع شو. نبي علیه الصلاة والسلام ګورې ناست دی داسې نه یې ورسره زیاړه کړي دی ورته بزدان آباد کې چې تا ویلې د پلیټ مات کړو ویلې دې داسې وکړو که نه هغې ته پته دا یو فطرتي شی دی چې ذهن کې پروت دی ښځو ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف دومره چې غارت امکم تاسو میندې دې حلال کړي دا هم څه وو. بیا هغې نه بعد نور څه یې نه ویلو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې راوچت شولو هغه پلیټ ولا ټوکړې یې راګردې کړې ټولې کوم سلن چې تر شی و کوم شی غالبا حلوا څه شی و هغه یې راواخیستلو او هغې وینځې ته یې لاړلو د حضرت عایشه رضی الله عنها په کمرې نه بل پلیټ راواخیستو چې دا ته واله واپس یوسه تا والا پلیټ مات شو که نه دا پلیټ اوسه هغې ته خپل بدل بیر کو او دې ته نور ویل چې کوی دا کار ښه ونه کړو خو داسې نه دي کړي چې خامخا اوس کوتک راواخله ویلې دې پلیټ مات کړی دی. ځنه ځای کې کورونو کې داسې حالات جوړ شي که نه بیا سړی زر زر جذبتي شي بیا به زر زر کوتاک راواخلي زیړې کوی خولې ناستې موتې وي چې یاره د پلیټ ته ویلې مات کړو زه ناست یم او بېرته داسې کوې دا خبرې صحیح نه دي. زموږ رسول الله اخلاق داسې نه وو بلکې قرآن هم دا یې ټول نه اول کور کې زنانو ته قرآن کې رسي فاعظوهن دا که خبره داسې نه مني یا داسې کیسه غلط کار وکړي نو فاعظوهن دې ته نصیحت وکړي نصیحت نه کار واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورته مخته کوي صحابیاتو هغه زندګي ورته رامخته کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو زندګي ورته رامخته کوي نو هغې ته نصیحت وکړي چې کله نصیحت وکړي ورته هغې سره به ټیک شي هغې که زړه کې چې کوم هغه تیاره ده هغه به ختمه شي رڼا ته به راشي هغه به ټیک شي. او که چېرته په نصیحت باندې کار ونه شو فاعظونه پسې بیا راځي وهجروهن بیا ویل نه دي دویم نمبر کې چې وهجروهن فی المضاجع صرف دومره خبر خفګان اظهار وکړي هغې نه کینستل ورنه جدا کوي کاټ ورنه جدا کوي خبرې ورسره ما کوه احتجاجا فاعظوهن ورپسې وهجروهن فی المضاجع ګوره داسې نه دي کمره ونه جدا کمره مه جدا کوه کمره به د یوه وي کاټ جدا صرف دومره خبره ځکه چې هغې کې خو بې نور خطرات شته کمره دې جدا که بې نور خطرات دي کېدای شي بل څه مسله جوړه شي نه صرف کاټ جدا دا احتجاجن دی چې دا پوه شي راوړي دې سره زنانو ته به پته لګي چې یاره ما جرم کړی دی او که بیا د هغې نو بس سره ټیک نه شي بیا هم خپل حرکتونه جاري ساتي بیا دریم نمبر کې دی چې ودرېږو دریم نمبر باندې بیان حکم دی اول نمبر باندې نصیحت دی دویم نمبر باندې جدایي ده دریم نمبر باندې دی ودرېږو ٹھیک دی خو ګوره دې ویانو باندې کې فقهاو محدثینو تفسیر داسې کړی دی د دې آیات کې چې دا ویل وګوره داسې ویل نه وي چې هغې سره دې نبي نه لاړ شي داسې ویل به نه وي چې هغې سره یې هډوکې مات شي که نه یا هغې ته بل داسې ذهني نقصان ور ورسي بلکې ضربا غیر مبرح داسې ویل دې وي چې هغه داغ نه دروي ٹھیک دی که دا تنبیه هغه دپاره دي آداب دپاره دي نو داسې سخت ویل به هم نه وي دنه خلک ډېر څه کې بس دې ته نه لاس دی او کپشا دي څه شي وویلې که بلکې حدیث پاک کې رسي کوم د زینت ځایونه دي که نه په دې باندې به ویل نه کوئ لکه مخ شو دې باندې ویل ما کوئ مخامخ سینې باندې ویل ما کوئ لاندې خپې دا د انسان زینت دې به یې مه کوئ که نه داسې شیونو باندې انسان دې ویل نه کوي انسان په د انسان خود مه وایي چې ځناور دې مه وایي په مخ دې ځناوره مه وایي په سر دې ځناوره مه وایي ټیک دی که نه بهرحال دا خبره بل طرف ته ځي نو ما مقصد دا دی چې نبي علیه الصلاة والسلام خپلو بیبیانو سره ډېر په مینې باندې زندګي تېره کړې ده همدغه اخلاق دغه سنت که موږ خپل کور ته راولو
نو امید دا دی چې زمون کورونو کې چې کوم هغه منظر د هغه به جنت کې بدل شي. نو ویل پرېږدئ، نصیحت شروع کړئ. ټیک دی که نه؟ بل ګورئ دا ضروري خبره ده چې بعضې ټایم کې به یوه نیمه خبره بل باندې یعنې ذهن هغې به برداشت کوئ، په ذهن به شان نه وي یاره دا خبره که چې نه وی کړي او ته برداشت کړي، بیا به نصیحت وکړي دا خبره داسې نه ده. هغې ټایم باندې به ته ویل نه کوي یا به غوسه نه کوي په هغې باندې. دا سړي دپاره خپل هدایات دي، بې زناو دپاره خپل هدایات دي. بهرحال کور کې دننه خو کوشش به دا کوي چې دا خپل منځ کې داسې زندګي تېره کړي لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره تېره کړې ده خپل کور کې دننه. کله کله نبي اسلام یو ټایم کې خفه شوی یم. ګورئ قرآن کې ستر په دې باندې بحث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه زه بیبیانې داسې بعض ټایم کې ډیمانډ کوي یو شی دا شی راوړه دا شی. دا کور کې یو نه هغه خاوند سره آزاد وي، هغه خپل یو ډیمانډ کولی شي کوي. دا اوس خبره نه ده، هغه ټایم کې وو نبي علیه الصلوة والسلام یو ټایم کې خپلو بیبیانو نه به څه وکړو، قسم یې وکړو یو میاشت دې راسې بلاخانې ته وختو چې بس زه یوې بیبي ته راځم. هغې نه بعد واقعه ډېره اوږده ده. بهرحال چې هغې منځ کې څه څه وشو، صحابه کرام راوړل، ابوبکر حضرت عمر رضی الله خبر شو، منافقانو پر پېکنډه خورا کړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته طلاق بیر کړی دی که نه. حضرت عمر رضی الله ته خبر ورسېدلو، هغه خفه شو ځکه چې لور یې وه ورسره، نو هغه لور ته راغلو، هغې ته تا ته ما وینه ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ نه یې څه شی دې په کار وي ما دې کور نه وړه که نه. ته څنګه دا تاسو نه رسول الله خفه شوی دی، تاسو یې طلاق دیر کړی دی. هغه وایي نه ما ته خو پته نشته چې طلاق وي چېرته دی، بیا خپل دې بلاخانې کې. بهرحال ډېرې خبرې دي پکې، لنډه خبره دا ده یو میاشتې نه بعد بیا ابوبکر حضرت عمر رضی الله بار بار اجازت وغوښتو چې بالاخانې ته ویر شي. 3-4 ځله غلام ته وویل هغې اجازت چې نبي علیه السلام ما ته څه اجازت نه راکوي. بهرحال لنډه به دا چې یو میاشتې نه بعد الله پاک آیتونه نازل کړو، یا ایها النبي قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. دا آیتونه نازل شو، د خپلې بیبیانې نبي اسلام بیا راکوز شو، خپلو بیبیانو ته اعلان وکړو چې ته ورته وایه که څوک زینت د دنیا غواړي، دنیا مال و اسباب غواړي که نه، دا خوښوي. قل لأزواجکم کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها، که دنیا غواړئ او د هغې زینت غواړئ فتعالین، نو تاسو ما ته رالئ چې ما کوم وس مطابق دنیا شیونه دي زه تاسو ته دیر کړم. خو هغې نه بعد واسرحکن سراحا جمیلا، بیا به ښې طریقې سره مزازات دي ځکه چې بس بیا ازاد دي. او که تاسې الله او د الله رسول غواړئ بیا تاسې بر اجر راځي. دا آیتونه چې راغلو نبي علیه الصلوة والسلام حضرت عایشه رضی الله عنها چې ټول ناول ما ته راوړل او ما ته چې عایشې یو خبره درته کوم، دا آیتونه نازل شوي دي خو ګورې جلدي به نه کوې، جلدي به نه کوې، مور پلار سره مشوره وکړه چې فورا جواب راکړي. هغې چې کله به واورېدو نو حضرت عایشه فرمایي چې ما زړه کې دا وي چې نبي علیه السلام ما ته وایي چې مور پلار سره مشوره وکړه ځکه چې ته عمر کم دی ځکه جذبتي فیصله راونه کړي. چې ما چې آیتونه واورېدلو نو هغې نه بعد ما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې زه مور پلار سره څه مشوره کړم، زه الله او د الله رسول خوښوم، دنیا مې نه دی پکار، نو ته دنیا نه دی پکار، ما ته الله او د الله رسول پکار دی، دې سره مو مینه دی. دا خو زړه کې خپله مینه وه که نه، خو بېله خبره ما ته کو چې کله کله هغې د وجې نه یو نیم شی ډیمانډ وکړي چې موږ ته هېڅ شی نه دی پکار. خو دا یې ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کومه مشوره ده دا نورو بیبیانو ته مه ښایه ځکه چې هغوی به کېدای شي د ما خپله مشوره دا خو خپله دوی خپل منځ کې بیبیانو منځ کې خپل یو خبره وي که نه. نبي صلی نه چې تا کومه مشوره ما ته راکړه، تا کومه غوره کړه کوم شی، زه به نورو ته هم داسې چې عایشې دا غوره کړی دی تاسو څه خوښ یاستئ وکړئ. نو غرض دا دی چې دا کېږي ښه زناو منځ کې به خبرې خو هغه به برداشت کوئ. نو نبي علیه السلام په ټایم کې شوي دي خو دې نه به دا نه کوئ چې خامخا بس هر ټایم کې به ویل ډبول شروع کړي وي او کور کې یو جهنم منظر جوړ شي. بهرحال د نبي علیه السلام اخلاقو باره کې خبره کوله، ټایم زموږ پوره شوی دی.
نو ان شاء الله آینده بل جمعې کې به نور خبره مفتوح وربني الله دې موږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا کوي زموږ ګناهونه